دا مرګري تپوس کړی چې په دې موجوده زمانه کې ولی الله یا بزرگ وغیرہ ته انسانی جسم کې په شکل باندې یا په بل شکل فرشتې راتلی شي که نشي راتلی. دا یاد وساته چې فرشتې د وحی په انداز چې راځي هغه صرف حضرت جبریل علیہ السلام دی او هغه صرف انبیاء علیهم السلام ته راځي. نورو خلکو ته فرشتې راتلی شي خو فرشتہ په اصلی شکل کې نه وي. هغه ته دا پته هم نه لګي چې دا فرشتہ ده، بلکې هغه فرشتہ کله په خوب کې ورته هم راشي د انسانی شکل، او کله کله په ویښه باندې ورسره هم میلاو شي، خو ده ته دا پته نه لګي چې دا فرشتہ ده. دا اذان چې ثابت دی که نه، اذان نبی علیہ السلام چې کله مدینې منورې ته هجرت وکړو نو د مانځه دپاره به خلک هسې په اټکل راتلل، اندازه به یې لګول چې دا د ماسپښین د مانځه ټایم شو، دا د مازدیګر د مانځه ټایم شو، څه طریقه نه وه د مانځه لپاره دا رابللو. نو یو ځل نبی علیہ السلام آبادي ډېره شوه، مسلمانانو تعداد ډېر شو، نو مشوره یې کوله په جومات کې چې یاره څه طریقه اختیار کړو چې دا خلک یو ټایم ته مانځه ته راځي. دغه کاروبار والا خلک دی، څوک لواران دي، څوک ترکاړان دي، څوک زمیندار دي، د چا کور نږدې دی، د چا کور لرې دی، هغه لرې والا کور جمع ته راونه رسي. نو چا ووي چې ټلی به وو، ټلی نبی اسلام دا خو د یهودیانو طریقه ده. چا وی بیګل به وو، هغه ښکر غوندي پخوا به داسې ښکر شانتې اوس په دې کوڅو کې ملنګان ګري وو به پې کول، نو دغه بیګل به وو. دا خو نسواراو طریقه ده نبی اسلام. چا وی اور به بلو په یو چت ځای خلکو ته پته لګي، نبی اسلام دا د آتش پرستو طریقه ده. بیا حضرت عمر وی چې یو کا چل به وکړو، یو سړی به د مانځه نه مخکې لیږو او په دې کوڅو کې به چغې وایي چې هلکې مانځه له راځئ، الصلاة جامعة، دا الفاظ به وایي، مانځه له راځئ، د جمع مونځ له راځئ. نبی علیه الصلاة والسلام بلال ته وي ځه کوه نو، لا عمل پې نه و کړی. صحابه کرام لاړل، ډېر په فکر باندې و، هر صحابي په فکر کې دی چې یاره څه به کېږي، څه طریقه اختیار کړو. فکرمند د دین دپاره، موږ خو دنیا دپاره فکرمند کېږو، هغې دین دپاره فکرمند و چې دا به څه کېږي. یو صحابي دی عبدالله ابن زید ابن عبد ربه، هغه خوب ولید د شپې، یو سړی روان دی، هغه سره چې کوم دی دغه بیګل دی باجا، هغه ورسره ده. دی ورته وایي چې هلکه دا خرڅی نه، نو او دې ته په څه کې وی دا به موږ غږو، په دې باندې به خلک مانځه ته رابلو. نو هغه ورته وی نه زه تا ته د دې نه ښه طریقه ښیم. وی څه طریقه؟ وی وایه. نو بانګ یې ورته شروع کړو، دا کوم اذان چې مونږ کوو دی ورته په خوب کې وي الله اکبر الله اکبر څلور پیرې، اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمد رسول الله، تر لا اله الا الله پورې ټول اذان یې ورته وکړو. بیا هغه وی دا خو ډېر ښه ټکي دي. اگر هغه کس روان شه، سړی په خوب کې روان شو، چې روان شو بیا ورته راستون شو. وی کله چې تاسو بیا مانځه ته ودرېږئ، په دې خو به خلک جومات ته راشي، خو چې بیا مانځه ته ودرېږئ نو په دغه الفاظو کې یو دوه ټکي نور سیوا کوي، د حی علی الصلاح حی علی الفلاح نه وروستو قد قامت الصلاح، قد دا سیوا کوي. یعنې 15 الفاظ دا ورته د اذان وښودل او 15 الفاظ دا ورته د اقامت وښودل. نبی هغه سهار راغی، نبي صلی الله علیه وسلم ته ما خو دقسې خوب لیدلی. نبي صلی الله علیه وسلم دا خو حق خوب دی، او دی ورته وایي چې دا خوب کې تا ته کوم سړی ښکارېده نو دا فرشته وه. دا دونه اوږده واقعه مې دې دپاره درته وایي چې فرشته انسان ته، یو مسلمان ته، یو نیک بنده ته، یو صالح سړي ته هغه د انسان په شکل کې راتلی شي، خو دا پته ورته لګي نه چې دا فرشته ده. خبره پوه شوې؟ که په دې مجلس کې فرشته ناسته وي، موږ ته دا پته نه لګي چې د انسان په شکل کې ناسته وي، موږ ته دا پته نه لګي، موږ خو دا خو هغه زما ملګری دی. اب د انسان په شکل کې فرشته وي نو راتلی شي باقاعده طور باندې، هېڅ نقصان پکې نشته. د دغې نه علاوه الله پاک د انسان په دې زړه کې القا کوي د نیکې خبرې، هغه القا الهام دا جایز دی.